دا ګیره خریل چې دي د دې ایجادم د دې قوم نه شوی و. بعضې اهل تاریخ وایي احادیثو کې نه تاریخ دا لیکي چې د دې د ګیرې د خریلو ایجادم دا د دې قوم نه اول شوی و. ځکه دی کې به دا عادتو چې الک به د الک نه خپل شهوت پوره کو، نو چې کله به د هغه په مخ باندې ګیره رالله نو بیا به د نفرت کو. نو د دې په بنیاد باندې وی شیطان ورته دا طریقه اخودله، نو دی راولګېدل او هغه ګیره به یې بیا لر کړله، ځکه چې د بل به نه نفرت کېدو نو هغه ګیره به یې بیا لر کړله. نو ړومبې د دې عمل د دې قوم د لوط علیه السلام نه شروع شوی دی. اتاتون الفاحشة، آیا تاسو راتله کوئ بدکارۍ طرف ته، بې حیایۍ طرف ته. داسې ګناه ده چې عقل هم ډېره بده ګڼي، چې د چا عقل سلیم وي او روغ وي، ډېره د حد نه بار تجاوز دی. ما سبقکم بها من احد من العالمین، وړاندې والې نه دی کړی ستاسو نه په دې کار، من احد اچا من العالمین د خلقونه، اچا هم چرته دا کار نه دی کړی، داسې بې حیایي ایجاد کړله. نو څه کارو؟ په دویم آیات مبارکه کې ورته د هغې وضاحت وکړو. څه بې حیایي دوی کوله؟ انکم لتأتون الرجال، بیشک تاسو راتله کوئ نارینهو ته شهوتا په شهوت سره، من دون النساء بغیر د ښځو نه. د شهوت پوره کول دا په حلال او په نکاح طریقه باندې دا د زنانو نه دی، او تاسو راتله کوئ نارینهو ته په شهوت سره بغیر د ښځو نه. بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو قوم یې د حد نه تیریدونکي او ډیر د حد حدود پار کوئ. دا ډیره قبیحه ګناه ده. دې باره کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي، دې باره کې د امامانو مسلکونه ډیر سخت دي، چې داسې کسانو ته د څه سزا ورکړلی شي چې کله الک د الک نه خپل شهوت پوره کی. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وی کومه سزا چې الله قوم لوط له ورکړې وه دقه سزا دې الکانو له ورکړي. قوم لوط د اسمان نه پې کاڼي راوورېدل او ځمکه پې الله الټه کړله. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي وی داسې دي یو دنګ کمر ته وخېجوئ او د هغې نه یې راورغړوئ او بیا یې په کاڼو باندې وولئ او په کاڼو کې پټ کئ. دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وی زمونږ د مسلک امام، زمونږ د مذهب امام. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی چې حدیث کې راځي چې د دې سزا دا ده چې دا دواړه ووجنئ، چې الک د الک نه شهوت پوره کړي، دا دواړه ووجنئ. دا حافظ ابن کثیر نقل کړي. دا ډیره قبیحه او بد عادت دی چې دا په خلقو کې رایجي. انکم لتأتون الرجال، بیشک تاسو راتله کوئ نارینهو ته شهوتا په شهوت سره، من دون النساء بغیر د ښځو نه. بل انتم قوم مسرفون، بلکې یې تاسو قوم د حد نه تجاوز کوونکي. چې کله ورته دا دوی نو وما کان جواب قومه، نو جواب د قوم داغه الا ان قالو مگر دی اویل اخرجوهم، دی اوباسی من قریتکم د کلی خپلنا، دی اوباسی د کلینا، دا اوباسی دی جلاوطن کئی، زکا انہم اناس یتطهرون، بیشک دا داسی خلق تے چی دی خپل ځان پاک خوخول غواړي، دی ځان پاک خوخول غواړي، نو دی د دې کلي نه وباسئ. ولې وباسئ؟ چې مونږ خپل خواهشات پوره کوو چې دی راته رکاوټ نه جوړیږي. دا خو مونږ ته رکاوټ جوړیږي او دی پاکی خوښونکي دي. دا اسې د هغې مسخرې هغه طریقه وه.
بعضې وخت کې یو کس سمه خبره کوي بل وی دا پیر پکې د کم ځای نه پیدا شو دا داسې زبرګ د زمانې راغلی دی وی دی ته وباسئ نو دی وی انهم اناس یتطهرون دا داسې خلق دي چې ځان پاک ساتل غواړي چې وی باسئ مونږ ګنده یو او مونږ چې خپل خواهشات پوره کوو نه دی راته پکې رکاوټ جوړیږي فانجیناه واهله فس مونږه